بنو میرانشاه کې مسلح کسانو د اسسټنټ کمشنر په ګاډي باندې حمله کړې ده، فایرنګ یې کړې دی، بې ګاډي ته اور لګولې دی. په دې حمله کې اسسټنټ کمشنر او هغه سره 2 پولیس اهلکاران چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي. دې حوالې سره د بنو پولیس وینا دا ده چې اسسټنټ کمشنر دی شاه ولی خان دی په خپل سرکاري ګاډي کې سره د خپلو ګنمینانو وزیرستان ته ډیوټیل روانو. کله چې دی بنو کې میرانشاه ته رسېدلي دي نو دی په ګاډي باندې مسلح کسانو ډزې کړې دي، حمله یې کړې ده او بیا دې ګاډي ته اور هم لګولې دی. په دې حمله کې اسسټنټ کمشنر شاه ولی خان چې کوم دی هغه هم شهید دی. دې سره 2 پولیس اهلکاران چې کوم هغه هم په دې کې شهیدان دي. کله چې اطلاع ملو شوې ده نو بیا د پولیس ډېره زیاته نفري دغه موقع ته تللې ده او په دغه علاقې کې بیا سرچ اپریشن شروع کړی دی. خو اوسه پورې لکه مطلب هغه سرچ اپریشن چې کوم دی ډېر شروع دی. د دې ویډیوز چې کوم دي د ګاډي باندې چې اور لګېدلی دا هم په سوشل میډیا باندې ډېرې زیاتې وایرل شوي دي. که تاسو ته یاد وي نو د دهشتګردۍ په دې دور کې 100 میاشتې وړاندې په باجوړ کې یو اسسټنټ کمشنر چې کوم دی هغه شهید کړی شوی و.